زه په دې وړو سره څه کومه او زه په دې ناوې ښځې سره یې څه کومه هغه ماشوم مله شپاړسه کالو را ما پرون او د درې پرمه د ډوډۍ قدرې دغه منې راخوړلې نو دا به څه چل کېږي اخر زما ډوډۍ نه چوزېږي بله به لاړه شمه او لار ګودر به ووینم هغه به پردې جامې وینځلې کونډه ما به پې دا زامن ساتل نو اوس به څه کومه اوس خو د کوره نه شم وتې زما زوی به یې پرون په سړک واچو نو بیا خلک رالل او دا واړه سهار پاڅېدلو مې به مې بیبي ما له پاپا راوله بیکار خالې ته تللی دي اوس به راشي دوی واړو دو بسم الله الرحمن الرحیم. ګرانو کتونکو الب خان شیرپو یم، کیمرامین را سره یاسر خان دی. په صدریاب اګره کې موجود یم. تاسو په دې سایډ باندې دا کومه ویډیو چې ګورئ نو دا نن دویمه ورځ ده او دا خلک د خپلې پایار کټکولو لپاره خپل مړی په سړک ایښودلی دی او د مقامي تاڼې نه انصاف غواړي چې زموږ د پایار کټ کا. ګرانو کتونکو دا یو ډېر لوی سوال دی چې زه خپل مړی سړک ته ولې روباسم، په سړک کې ولې ږدم او د هغې نه پس زما پایار ولې کټ کېږي، د هغې نه مخکې ولې نه کټ کېږي. د دغې بې حسۍ، د دغې ناکړدۍ، د دغې بېغورۍ او د دغې غفلت په وجه باندې یو ځوان د یو دریو بچو پلار هغه په بې دردۍ سره وویشتلی شو او مړ شو. نن دویمه ورځ ده په هغه غم کې موجود یم او دا ماشومان دا تاسو وینئ دا د هغې پلار د سایې نه پاتې شو، نه ده له تره مینه ورکولی شي، نه ده له ماما مینه ورکولی شي او مور چې کومه ده نو هغه به دغې لارې ته ګوري چې اوس به یې پلار راځي. نیکه شته دی نه وفات شوی دی. نیا یې چې کومه ده دې وخت کې خپل زوی پسې بلکل لیونی ده، بېهوشه ده، د انجکشنو په زور باندې په کور کې موجود ده. دا دویمه ورځ ده په هغه دوا کې موجود یو. لومبی چې ما کومه خبره وکړه دغه ځای کې خبره د پند ده خو یې پایار هم شو، مخکې به پولیس څه کوي هېڅ هم نه کوي. واضحه ده خو چېرې پولیس په دې کې په ړومبني ځل باندې کوشش کړی وي نو مرګ ته به خبره نه رسېدله. خو د علاقې مشران دې کې را ترمنځه شوي نو نن به دې دښمنۍ ته خبره نه رسېدله. په جایداد باندې په یو کور باندې دغه شخړه را مخې ته راله او نن د هغې دغه و چې په غم باندې بدله شوه. ستا نوم څه دی؟ اسفندیار. اسفندیار ستا ستانه مشر و کشر؟ دا ما پسې دویم نمبر ورور و اسیار ګله. زمونږ د ځمکې لانجه وه، زمونږ خپله ځمکه وه، د نیا نیکه د پېشټی راواخېسته وایي دا زما ده. مونږ ورته دا زموږ خپله ځمکه ده، د اتیا کلونه زموږ ځمکه ده دا. بیا پکې دې زورور شو، پولیس والا دی مونږ پسې اخوا دې خوا مونږ چې کله را کوو دا کس پولیس والا دی او چې دا کس پولیس والا دی مونږ باندې به پولیس والا راچو د پړانګو تاڼې نه زمونږ د زنانو به یې بېعزتي کوله. په دویمه درېیمه ورځ به راتله، کله به زموږ په پټي کې ودرېده تاسو دا کوئ، تاسو پکې دا کار کوئ، مونږ به پکې سم نه کوله. مونږ بیا سې پسې تاڼې ته بوتلو، دوه درې شپې به را باندې کولې، بېعزتي به یې راله کوله. اخره کې دا خبره راله چې کله مونږ کیس واچو ورسره مونږ دا کیس ګټه، په اخره کې اوس مونږ له ورور وویشته، سیدالامام او ملنګه دواړو وروڼو وویشته. د چېرته ایشتی و؟ دغه ته د ستنې سره خوا کې او ویشته. څه ټیم ایشتی و؟ 8 بجې یې ویشتو. مونږ دواړه را د شپې 8 بجې؟ او مونږ دواړه اډې نه را روان وو. دغه دی نه واده کو چې لکه ودرېږې یو 5 قدم به دې نه رستو ما او په ده باندې ډډې وکړې او ما زر را منډه کې کور ته رالم. مې راشه مشینه سیدالامام او ملنګ وویشته، د ماترون رالو دې م روچت کړه او هسپتال ته مې یوړو. بیا هم سړک ته مړی ولې وړه، دا څه وجه وشوه؟ چې نه پولیس راتله نه بل څوک راتله. مونږ 10 بجې هغه دا 10 بجې جنازې دغه ورکوله چې 10 بجې به جنازې او د مونږ خو زمونږ څوک رالله. مونږ 8 بجې دا مړی بیا وویسته. مونږ وایي چې مونږ سره د پړانګو تاڼې والا امداد وکړي چې یاره نه پولیس راځي نه بل څه راځي. دغه ټیمه پورې پایار نه دی شوي؟ پایار یې سم نه یې شوی. شپه هم پکې تېره شوه، اتو پورې مونږ صبر وکړو. مونږ وایي نه پولیس زمونږ تپوس له راځي نه بل څوک راځي نه دا سړی ګرفتاري. اخر ووایه څه ده، بیا مونږ دې سړک ته وویشته او روډ هم بلاک کړه.
د هغې نه پس FIR او د هغې نه پسې بیا PR کو چې موږ د ستاسو هر څه منو او په 24 ګنټو کې به موږ سړی ګرفتارو ګرفتار یې پورې سړی لا نه دی ګرفتار کړی جي ستا د څو بچي دي دا 3 بچي دي جي لورې نشته دا یو لورې ده دا یو لورې دی جي بچي ستاسو نوم دی سبق وې لار دې چې راته به نو څه به دله روړل دغه ټیم کې توده وې خو ویښ وې ته د څه ټیم خبر شوې ستا هم ورور دی او جی الیاس نامه مې دی جی 8 بجې وې چې دې دغلته ولګېدو جی دا رور مې ورسره وي چې موږ څنګه دلې راغلو به دې مړو چې موږ کتو سارم سړک ته خو سړک هم بند کړو میا سلیم شام پکې راغو هغه وایي چې یاره لوبه به سم راسم وشي نو موږ چا بیهیولو تپوس کولو نو چېرې د دې څوک شته څوک نشته چې روډ هم بند کړو نو بیا پکې دغه رنګې چور راغو هغه وایي چې یاره دغه 24 ګنټو کې به ته سړی والی شي نه یې ګیر کو دغه هم نشته تښتېدلې دی ته جي سروغه جرګه داسې څه نه پکې څه شوي نو مخکې پکې شو جي خو به دا خو زورورو پولیسو والو موږ بیا دې مربوط لو به ده به پیسې ورکړي وال ټکول یار یو شی به موږ سره په تاڼه کې وکړو د موږ خو بیا سنو دا ستا ورواره و که نه نو دې کې دا مسله دومره مرګ ته پکې ولې ورسېده دا بس موږ په کیس اچولی و او ده په دې شټې راواغی تاسو په کیس اچولي وو او جدي راباندې اچولو لږه بارادوی راباندې کړې ده شټام نو بس هغې کې شټې راواغېسته ځای ملکیت انتقال دا ستاسو دی دا زموږ دی د 100 کالو زیات موږ سره دی او دی وایي نه دا ما اخیستې ده زما مشرانو په 200 روپۍ باندې نو په هغې باندې کیس چالو بس په منځ کې پکې دا دغه وشو تاریخ هم پکې پرون شوي بله په هغه ورځ په هغه ورځ پکې تاریخ هم شوی تاریخ پکې شوی دی راغلی تاریخ نو تاریخ داسې و چې ستاسو وخت کې جوړې فیصله کېده آی جي موږ حق کې فیصله را روانه وه لکه د سره شهادتیان هم نه او نور کیس زموږ په اړخ کې را روان نو بس په شپې پکې بیا دا کار وشو 8 بجې وې چې دې ویشت بیا چې تاسو مړی ویشته نو دې دونه وخت کې پولیس نه وو راغلي نه راغلی پولیس والا نه راغلی دا موبایل دغلته په اډه کې ولاړ خو هغه وایي چې موږ پټو کې وو SHO یې موږ پټو کې واخوا چې موږ هلته خبر شو براګره کې سهار یې درته وي نه د شپې نه راته وي د شپې دلې پولیس راغلي بیا هسپتال ته راپسې راغلو ها او جي نو هسپتال کې تاسو FIR کو او جي موږ په یار نو دوی څه وي نو دوی وایي موږ هغه ساعت په براګره کې وو او بیا راپسې هلته راغلو موبایل خو دلته اډه کې ولاړ که تاسو هسپتال کې چې FIR وکړه د نه یې واغېسته او جي بیا واغېست نو سهار هم مړی ولې ایسته نو څوک راغلی نو پولیس والا نه راغلی که نه سهاره پورې څوک نه راغلی شپه هم پکې تېره شوه سهار هم څوک رانه دا صرف په نه راتلو باندې تاسو FIR مړی هغه ته ویسته که نه FIR هم شوی دا څنګه چې تره دې دا خبره کوي یاره جي موږ خو چې ته لاړو په هغه مو راپورټ یې واخېسته او خو بیا څوک نه راتله اورې موږ وایي چې د تپوس دی نو بس شته دی نه سړی ګرفتار شو تر اوسه پورې او نو موږ ځکه وویسته ګرانو کتونکو دا هم تره دی ستاسو نوم دی نور زمان نور زمان دا مسله نه حل کېده داسې نه جي دا نه حل کېده ډېر وخت نه لکه دا زنګ دی مخکې لاړو لکه پټواري ته وی زنګ نیکیانې کتلي وو چې دا خو لکه د دې ځمکه ده او څوک یې نشته نو بس هغه دی وی چې موږ باندې دا ځمکه تاسو خرڅه کړئ موږ ورته چې نه موږ دا نه خرڅو ده وی چې زه پکې ځان مالک کړم چې لکه دا ما پسې دغه شي موږ ورته نه خرڅو نو هغې نه بعد چې کوم دی بیا یو بوګس سټامپ تیار کړو په سټامپ پیپر چې تر اوسه پورې پې کیس چلیږي زه ځم راځم کیس له چې نه پکې شهادتونه شته نه پکې بل څه شته بس عام یو نه پکې ریکارډ باندې شته یو عام سټامپ پیپر دی او په هغې را سره دومره لانجې کوو چې نه مخکې مې په یاره 2-3 کړي دي موږ سره نغل پرتې دي او عادتونه یې را باندې دغه کړي مړم شو پړم شو پړم شو او دی چې پوټې د هغې ټوپک وسلې چې راشي دلته کې نو سرکاري ټوپک وي نو موږ به ورته څه ووایو په هغې کې او دا دلته دا خبره کېده که نه چې پولیس FIR نه اخېسته نو موږ مړی ویسته نو دا خو پولیس تاسو FIR اخېستی دا FIR یې اخیستی و بلکل خو لکه تاسو چې په چا دعوه کړې وم په هغوی یې هغې او وکراله دعوه یې وشوه خو لکه دی بلکل لکه نه د شپې نه راله نه د سارې راله موږ وایو چې موږ دا مړی ښخ کړو نو لکه مطلب یې چې دی پسې غم خو به هر حال د ده چې به ټیلیفون هم وکړو نو بس پولیس پیدا غو لکه مطلب دی چې د به منل کېده
او زنګه به څه خبره نه حل کېده ده را باندې مخکې په 10 کسو دعوا وکړه په هغې کې زنګه به دا تاوان وشو به دا روپۍ مو لګېدې او لکه د دې هېڅ هم نه هغه کیس اوس هم دا یې چلېږي مونږ باندې ګرانو کتونکو تاسو د ترونو خبرې مو اورېدې د روڼو خبرې مو اورېدې سړی مړم شو پړم شو په خپله ځمکه باندې چې کیس د دوی د وینا مطابق په عدالت کې روان دی او په یو سټامپ باندې روان دی او په هغه سټامپ کې دوی د کلونو راسې کړېږي معلومو کسانو ویشتې ځکه چې دا د دوی خپله لانجه ده او د ځمکې لانجه ده خو هغه هم نقصان یا دوی هم نقصان یا هغه ځمکې هم پاتې شوې هغه هلک هم لاړه سوال د دې دریو ماشومانو دی چې دې دریو ماشومان دا چا نه تپوس وکړي دا درې ماشومان د چا نه د خپل پلار تپوس وکړي د پولیس غفلت هم شته د دغې نه هم انکار نشته دی دا دوی چې مړې دې سړک ته ویشته نو دوی څه لیدل نو د دې د وجې مړې سړک ته ویست او سړک یې بند کړو سهار کې بیا ولې ډي اس پي صاحب هم راغلو او بیا ولې اس ایچ او هم راغلو مسله د پړانګو ده 40 ګنټې ورسره بیا ټیم کېښوده چې په دې کې به ګرفتاري کوو خو د دوی د وینا مطابق تر دې وخته پورې دوی ته ګرفتاري نه ده شوې دوی انصاف غواړي مطالبه کوي د ګرفتارۍ او په دې کې د پولیس ملګرتیا غواړي چې خپله ډیوټي په ایماندارۍ سره وکړي نو ګرانو کتونکو دغه د یو غم داستان هم درته بل دغه که چې هغه ځوان چې دې دنیا کې نشته خو جړی هم څه دا درې ماشومان دا زموږ پښتنو کې بس دا کار دی انا کینه بغض حسد او زیم زورور یو الله د انسان بس یو زورورتیا بسي او بیا د کلي علاقې مشران له پکار دي چې په داسې خبرو کې رامنځته کېږي چې دا خبرې د خل طرف ته بوځي لږه پیدل پکار دي چونکې موږ کې شعور کم دی او شور راکې زیات دی د شور چې کم دی نو دغه سیسټم را روان دی چې موږ ټوفک ته لاس کوو تمانچې ته لاس کوو ویشتل کوو بیا نه به دوی پارامي ولې چې دغه رور دغه غم دا به دوی نیم نیم پاتې نه کوي دښمني ټول تاوان دی خو یو سړی ډېر هم زورور وي په شنه پړه ونه باندې پایار وکړه نو هغه شنه ونه خوم وچوي نو داسې قسمه لانجو نه ځان وساتئ او دی خلکو ته د پولیس لخوا انصاف مطالبه ده چې ګرانو کتونکو هغه کور ته رالي چې نن دویمه ورځ ده کوم نه چې دغه جنازه پورته شوې ده د هغې مور سره به خبرې کوو چې مور یې څه وایي مور یې دا ولې راته بجې وي او ډوډۍ خوراک ورووته او دغه مشر ورور به سره و ده دې رامنډه کړه وغیره له وویشته ده ویله راشي وي کاکا وي ورور یې راله وویشتو و چې ورلو ملنګ اوسېدل امام و په ځمکه هم لانجه وه نو هغې خو څه جنګ شر نه و شوي خو به ډکې و د قضوې راله وویشته ده سره یو پوټې پیسې وي او دې لږ نوکر و او دا نور مزدور کار و نو زه به دې وړو سره زه ګوم او زه به دې ناوې ښځې سره یې څه ګوم هغه ماشومانه شپاړسه کالو را ما پرون او د درې پرون د ډوډۍ قضې دغه منې راخوړلې نو دا به څه چل کېږي اخر زما ډوډۍ نه چوزېږي بله به لاړه شم او لارې ګودر به ووینم ما دغه لارې ګودرې نه دي معلومې زه خو په خپله کونډه ښځه یم په کونډه په پردي خدمت مې دا درې زامن غټ کړو او همدا مې دښمن دی دا به رانیسې نور دښمنان مې نشته زما چا سره جنګ نو وای خدایا چېرته دی وتلی و دې چېرته وتلی داسې لاره کې کېناستل بوتل دقه خپله کوڅه م ونو دې د اډې نه راغې او به دا رور یې رامټه کړه ویله مور یې راشه وي رور یې راله وویشته چې موږ بیا کتل بیا څوک نو بیا ویشتې وایي سم ماښام و نو 8 بجې خو سم ماښام وي وایي همدقه مې دښمنان دي نوره دښمني مې چا سره نشته دقه ځمکې لانجه وه کور یې جوړ کړو او بل زوی مې ته د دې زوی نه مې په 4.5 لکه قرض کوټه هغه 4.5 لکه به زه رقم ځای نه راوړم هغه پې قرض پاتې شو د کارخانې نه م راووتو نو مړ شو نو اوس به د دې سره څه کوم ما خو پردې جامې وینځلې ما خو به پردې جامې وینځلې کونډه ما به پې دا زامن ساتل نو اوس به څه کوم اوس خو د کوره نه شم وتې کله پرله یو زوی ولي او کله بل نو دا خو ګرانې شوه دا خو هلو قانون نه دی دا خو هلو قانون نه دی نو زه به بره لاړه شم اخر ولې زموږ نه چې اوسېږي زما زوی به یې پرون په سړک واچو نو بیا خلک رالل دې د شپې نه مړه مالې څوک نه راتلل نو اخر ولې څه ګناه وه څه ګناه وه
سماته ګناه وښیې که نه او دا واړه سهار پاڅېدلو مې به مې بېبې ماله پاپا راوله بېکار خالي ته تللې دي اوس به راشي دوی والوتو بیا به نه راپاڅېدل نو دوی په ځان راباندې کړي پاپا خو مې مړ دی نو ساري بیا جړې ویې بېبې وي پاپا مې رانغې که نه وي راځه چې لاړ شو وي دا څنګه کارخانه ده وای خدایه نو زه به څه کوم اخر یو لار وښیې یو ګودر وښیې سبا به له بل ځای ولي نو سبا به له بل ولي نو زه به بیا په کوڅو کې ګرځم زه خو هسې په کوڅو کې ګرځېدم تاسو مې دې حالات ته وګورئ صحیح شو ګرانو کتونکو تاسو د دغه مور دغه خبرې واورېدې دا چې کوم دی نو دا د دوی کور دی څنګه چې دا وایي چې په خدمت کې موږ دا کور وګټو بار د وضو او بار چې کوم ځای کې ایښتی دی دا ځای درته ښایو ګرانو کتونکو دا چنچي چې راځي دی دغه ځای کې ویشتی دی او دا چې کوم دی نو دا د دوی کور دی دا د دوی کور چې مرګ راځي د کور مخې ته راځي او دا ځای چاردرې بدر ده دا مین سړک دی مین هغه ګاډي چې روان دي دا مین سړک دی صدریاب مین سړک دی نو دې ځای کې دا غم راغلی دی او دا لاس ګاډي والا چې چېرته را روان دی دغه ځای سره دغلته ایشتلی شوی دی نو الله دې دې خاندان له صبر ورکړي یو ډېر لوی غم دی او غم پکې څه دی څنګه چې مور ووي چې کوروالا سره به څه کوم او بیا دغه درې ماشومان چې کوڅې ته ګوري بابا بابا کوي ډېر احتیاط وکړئ ډس چې کوئ نو سوچ کوئ چې دې سره د چا خونه ړنګېږي